يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شیخ اسماعیل شهید رحمه الله خپل کتاب تقویة الایمان اولنی باب دا په دې عنوان سره تړلی دی، توحید کا بیان عوام کی بے خبری. دا باب دی په باره د توحید کی او دغه د توحید نه د عام خلکو اعتناء، بے پروايي او بے خبری. په عام معاشره کې شرک دا ډیر په خپلو قسمونو سره خور شوی دی او توحید ډیر ناشنا دی خلکو ته. اکثر د ایمان داویدار خلک د توحید او د شرک په معنی باندې نه پوهیږي. مسلمانان دي خو په لا علمۍ سره او په بې شعورۍ سره په شرک کې مبتلا دي. د دې وجې نه اول د توحید او د شرک معنی باندې ځان پوه کول پکار دي، ځکه چې قرآن او حدیث نه د هغې بلایي او د هغې برایي انسان ته معلومه شي. لومې ځان پوه کړو چې توحید څه ته وایي، شرک ته څه ته وایي، د توحید فایده څه ده، د شرک نقصانات څه دي. د شرک یو څو کارونه چې په معاشره کې عام شوي دي هغې طرف ته نشاندهي کوو چې د دې نه ځان موږ وساتو د الله فضل و کرم سره. عموما خلک د تکلیف په وخت کې پیرانو ته، پیغمبرانو ته، امامانو ته، نیکانو ته، صالحینو ته، شهیدانو او ملائکو ته آواز کوي، د هغې نه غوښتنه کوي او د هغې منتونه مني. د عام معاشرې خبره ده چې کله نظر و نیاز د چا په نوم باندې کوي او د بیمارونو د بچ کېدو دپاره خپل د اولاد نومونه د هغې طرف ته منسوب نسبت کوي. د چا نوم عبدالنبي دی، د چا نوم علي بخش دی، سلطان بخش دی، حسین بخش دی، مدار بخش، پیر بخش، سالار بخش، او دغه رنګې څوک غلام محی الدین، څوک غلام معین الدین، څوک د چا په نوم باندې نوم کېدي، څوک د چا په نوم باندې، څوک د چا په نوم باندې کپړې اچي، څوک د چا په نوم باندې خپلو خپو ته بیړۍ اچي. انسان حیران پاتې شي چې معاشره د شرک په څومره دلدل کې انخته ده. څوک د چا په نوم باندې ذبح کوي، نظر و نیاز کوي او په مشکل کې، په تکلیف کې چې پریوزي نو څوک چاته آواز کوي، څوک چاته آواز کوي. څرنګه چې غیر مسلمه خپل د بوتانو سره معامله کوي، نن مسلمان هغه رنګه شرک کې مبتلا دی. نن مسلمان د هغې په نقش قدم باندې روان دی او د دې په باوجود باندې د اسلام دعوه کوي. الله رب العالمین په سوره یوسف 106 نمبر آیت کې ناشنا اشاره دې طرف ته کړې ده، وما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، او ایمان نه راوړي اکثر د دوی په الله باندې الا مگر وهم مشرکون، په داسې حال کې چې دوی په الله سره شرک کوي. یعنی ایمان نه پس د الله رب العالمین سره شرک کوي. او هغه شرک څه دی چې غوښتنه، نظر و نیاز، منښته، نومونه د الله په نوم باندې کېښودل، عبادات ته الله رب العالمین دپاره کول، هغه ټول دی راواخلي د غیر الله دپاره وکړي. الله وی پس د ایمان نه هم د اکثر خلک شرک دی. نن تاسو وګورئ د دنیا په هر یو ګوټ کې د څه ناڅه طریقې سره د الله رب العالمین سره شرک کېږي. په دې وجه باندې دعوه د ایمان او کار د شرک، یعنی اکثر دعویدار د ایمان د شرک په دلدل کې انختی دي، د شرک په خټو کې او په پلیتۍ کې انختی دي. که چېرته څوک هغه ته دا ووایي چې دعوه خو د ایمان کوي او ګرفتار په شرک کې الله رب العالمین سره شریک ګرځي او تا د شرک او د ایمان چې کوم
متضاد لارې دي په هغې باندې روان شوي. تا ته به جواب کې دا وایي چې موږ خو شرک نه کوو، بلکې موږ خو د انبیاو سره د اولیاو سره او د نیکانو صالحینو سره مینه محبت کوو، د هغې عقیدتمند یو. شرک خو به هله وي چې موږ هغې د الله سره برابر وګڼو او د الله بندګان هغه د الله رب العالمین سره برابر کړو. مونږ خو هغې د الله بندګان ګڼو، د الله مخلوق یې ګڼو او الله رب العالمین دی له صرف قدرت او تصرف ورکړی دی. د الله په مرضۍ باندې دی تصرف کوي او دغه رنګې مونږ خو غوښتنه الله رب العالمین نه کوو، مدد د الله رب العالمین نه غواړو. دا د الله رب العالمین محبوب خلق دي چې څه کوي نه هغه کوي. دا د الله رب العالمین په نسبت باندې زمونږ شفارسیان دي. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. دغه خبره به مشرکین مکه کوله چې موږ د دې عبادت صرف د دې لپاره کوو چې الله رب العالمین ته نږدې کړي، الله رب العالمین قربت موږ ته حاصل شي. دغه جواب بعد نن سبا مشرک ته کوي. او ته لکه نظر و نیاز ولې کوي؟ د دې لپاره کوو چې الله رب العالمین ته نږدې شو. موږ د عبادت نه کوو، موږ صرف ځان الله ته نږدې کوو. نو دغه عبادت د نظر و نیاز، منت او نور شیونه منښت الله رب العالمین لپاره سیده وکړه، الله رب العالمین ته نږدې شي. نو دوی به تا ته وایي چې دا سفارشیان دي، وکیلان دي. د دوی په ملاوېدو سره تا ته به رب ملاوېږي او د دوی ته په آواز کولو سره د رب خوشنودي حاصلېږي. نو چې څومره مونږ دوی منو دغه رنګې مونږ الله رب العالمین ته نږدې کېږو او دغه رنګې نور فضوله خبرې دا په معاشره کې وي. نو شرک هم وایي دې ته چې د الله رب العالمین په عباداتو کې چې هغه هر یو چیز دی، که هغه مزد دی، که هغه رکوع ده، که سجده دی، که منښت دي، که نظر و نیاز دی، که ذبح ده، که غوښتنه ده، که رامدد شه ویل دي، چې څه هم دي په دې کې ته یو د الله نه علاوه د بل چا دپاره وګرځئ، نو تا شرک وکړو او په دې عمل سره ته مشرک کېږي. او الله رب العالمین د داسې انسان په باره کې فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک. مشرک سړي ته الله رب العالمین بخښنه نه کوي. ومن یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا. الله رب العالمین مشرک ته بخښنه نه کوي او دی په ډېر لرې ګمراهۍ سره ګمراه شي او دی واپس دغې لارې ته نه راځي. نو کوشش پکار دی چې په توحید او په شرک باندې ځان مونږ خبر کو. قرآن او حدیث کې مونږ د توحید بلایانې وګورو، خیر وګورو او دغه رنګې د شرک مونږ نقصانات نه ځان خبر کو او د الله رب العالمین نه دعاګانې وکړو چې الله مونږ توحید پرست کړي او مونږ کې توحید راولي، مونږ موحدین کړي او مونږ د هر قسم د شرک نه وساتي او د هغې د نقصاناتو نه وساتي. مونږ تاسو له ټول پکار دي چې په دې ځان پوه کړو، د الله نه دعاګانې وکړو او دغه توحید طرف ته خلک راوبلو او د شرکیاتو نه وساتو. واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. دعوت اهل حدیث ٹی وی ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.